د بېنظیرې د روپو لپاره رجسټریشن کومو کسانو ته چې روپۍ میلاویږي نو هغو ته هم څه وخت پس راځي تاسو دوباره رجسټریشن وکړئ چې هغه رجسټریشن ونه کړي نو د هغو روپۍ هم بندېږي دغه شانتې نوي کسان دي هغه چې موږ ته په کومه طریقه باندې میلاویږي نو هغه به هم د دې لپاره رجسټریشن کوي دغه شانتې د ځینې کسانو کارډونه بلاک شوي دي هغو ته دا پته نه لګي چې زموږ دا کارډ د څه وجې نه بلاک شوی نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راوالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورورسي موږ میاشت پس یا 2 میاشتې پس چې دی په دې باندې موږ ویډیو کوو ځکه بهر هم زموږ نه اکثر ځینې کسان دا تپوس کوي وایي زموږ کارډ بلاک شوی دی او موږ ته پته نه لګي او موږ ته مخکې روپۍ میلاوېدلې او اوس روپۍ نه میلاویږي نو کوم چې نوي کسان به دې پروګرام کې یوځای شوي دي نو هغه به د دې خبر نه چې دی هغه به نه خبر نو هغو ته هم دغه مشکل چې دا جوړېدی شي په دې کې ځینې بیخي نوي کسان دي چې هغو رجسټریشن نه دی کړی او هغه دا تپوس کوي چې موږ ته به دا روپۍ څنګه میلاویږي نو د دې روپو لپاره رجسټریشن دی تاسو به دفتر ته ځئ په هر تحصیل کې د بېنظیرې دفتر لکه BISP دفتر هلته کې به تاسو ځئ نو هلته کې به ستاسو رجسټریشن کېږي د هغې نه وروسته دغه روپۍ چې دي دا تاسو ته میلاویدی شي که دغه روپۍ تاسو ته نه میلاویږي نو کوم چې د رمضان ریلیف پیکج یا د حکومت د طرفه څه ریلیف راوځي نو هغه هم په دغې ریکارډ باندې چې دی په دې باندې ورکوي نو دا رجسټریشن د هر یو کس دپاره لازم دی دا داسې نه دی چې یوازې د غریب دپاره د مالدار دپاره چې دی د هغه لپاره هم لازم دی که سبا ورځې د حکومت د طرفه نور پیکج راوځي او ته په هغې سکور کې دننه نو تا ته هم دغه روپۍ چې دي هغه میلاویدی شي نو رجسټریشن له به تاسو دفتر ته ځئ او هلته به رجسټریشن کوئ که طریقه نه درځي نو په یوټیوب کې مظلومیار سپیک سرچ کوئ زموږ د یوټیوب چینل به درته راشي په هغې کې موږ د دې په باره کې ویډیو چې دا هغه اپلوډ کړي چې رجسټریشن په کومه طریقه کېږي او کوم څیزونه چې دي دا د ځان سره وړه پکار دي نو تاسو هغه رجسټریشن کولی شئ کوم چې نوي کسان دي په دې کې ځینې کسان دي چې د هغو کارډونه بلاک شوي دي او ځینې داسې دي چې هغو ته روپۍ میلاویږي نو دا معلومات چې دي د هغو د دواړو دپاره دي د کومو کسانو چې کارډونه بلاک شوي اکثر زموږ سره ځینې کسان میلاو شي وایي زموږ کارډ چې دی هغه بلاک شوی دی او موږ ته روپۍ نه میلاویږي زه هم د سره وجې نه بلاک شوی دی چې هغوی موږ ته پته نشته زه مالي حیثیت پې برابر شوی هغوی مالي حیثیت نه دی برابر شوی زه هم داسې کار به ته کوې چې تا ته پته نه لګي او ستاسو به مالي حیثیت برابر وي هغوی داسې کار خو نشته زه که غریب یم او پلانی کار چې دی دا کوم نو ځینې انلاین ستاسو ریکارډ داسي اکثر یو اکاونټ یې په هغې کې روپۍ اړوئ راړوئ د دې د وجې نه بندېږي یا پاسپورټ چې دی یا شناختي کارډ چې هغه ته په ارجنټ باندې جوړ کړئ داسې قسمه قسم مسلې دي چې د هغې د وجې نه هم دا روپۍ چې دی بندېږي یو بله غلطي ده دا غلطي ده چې کله د بېنظیرې د روپو لپاره تاسو ته د دوباره اندراج میسج راشي د دوباره اندراج میسج راشي تاسو دوباره اندراج وکړئ او تاسو هغه دوباره اندراج ونه کړو نو د هغې د وجې نه بندېږي او د زیاتر کسانو د هغې د وجې نه روپۍ بندې شوي دي او هغو دغه اندراج نه یې کړی او د هغو روپۍ بند دي هغو ته دا پته نه لګي زموږ دا روپۍ چې دي دا د څه د وجې نه بندې دي نو تاسو به داسې چل کوئ چې تاسو به دفتر ته ځئ او هلته به دوباره اندراج کوئ لکه دوباره به رجسټریشن وکړئ نو ستاسو روپۍ چې دي دا به ازادې شي که تاسو هغه زړه په زړه او تاسو رجسټریشن نه یې کړی تاسو ته روپۍ مخکې میلاوېدې او بیا یې رجسټریشن نه یې کړی نو تاسو لاړ شئ دفتر ته رجسټریشن وکړئ نو ستاسو روپۍ چې دي دا به دوباره چې دي دا به کولاو شي او تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي دغه شانتې به دې کې ځینې نوي کسان چې دي دا یوځای شوي دي نو کوم چې نوي کسان یوځای شوي دي نو هغو له هم پکار دي چې هغه خپل ریکارډ وګوري لاړ به شئ ګوګل ته په ګوګل باندې به 8171 چې دی دا به سرچ کوئ دا د ټول لپاره دی د نوي دپاره هم د زړو دپاره هم د کومو کسانو چې کارډونه بلاک دي د هغو لپاره هم دي اول نمبر به تاسو په 8171 باندې خپل اهلیت چې دی دا به چک کړئ چې تاسو ته کم لیکل راځي که تاسو ته راځي دوباره اندراج وکړئ نو تاسو به دوباره اندراج چې دی دا به د دې لپاره کوئ یا به تاسو داسې چل کوئ چې موږ ته به تاسو خپل سکرین شاټ چې دی دا به راولېږئ نو موږ به تاسو له په هغې باندې چې دی هم ویډیو جوړولی شو خو بل دا چې په هر یو شي باندې چې دا موږ ویډیو هم جوړه کړې چې زموږ په یوټیوب چینل کې د هغې په باره کې پراته دي نو که تاسو ته لیکلی د دوباره اندراج نو دوباره اندراج به کوئ کوم چې نوي کسان دي روپۍ اخلي او د 3 کالو نه اخلي کم چې د 3 کالو نه اخلي نو 3 کاله پس چې دی دا روپۍ بیا بندېږي چې تا دوباره اندراج ونه کړو نو دوباره اندراج چې دی دا به ته لازم کې چې 3 کاله ستا پوره شو نو ته به دوباره اندراج کې که تا دوباره اندراج ونه کړو نو دغه روپۍ به بندېږي د کومو کسانو چې کارډونه بلاک شوي د زیاتر د دغې د وجې نه بلاک شوي دي چې هغو ته د 3 کالو پورې روپۍ میلاوېدلې او 3 کاله پس ونه کړو خو ځینې کسان ویډیو پوره نه ګوري نو معلومات چې دی هغه په اخره کې دا خبره په اخره کې ده چې 3 کاله چې دا تاسو ونه کړل نو ستاسو روپۍ به بندېږي دغه شانتې به دې کې ځینې کسان دي چې د هغو کارډونه راغلي دي هغو ته وایي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه یې د هغو سره څه څیزونه چې هغه ښکاره شي د هغې د وجې نه د هغو زوړ رجسټریشن چې دی دا ختم شي هغو ته وایي تاسو اهل نه یې نو هغه به 2 کاله پس چې دی هغه به دوباره رجسټریشن کوي چې 2 کاله وشي
نو 2 کاله به تاسو دوباره رجسټریشن کوئ چې کم کسان د پروګرام دپاره اهل نه دفتر ته باسي چکر نه لګوئ و به یې ګورئ په 81 چې وایي اهل نه نو 2 کاله پس تللی شي دوباره رجسټریشن کولی شي خو په 2 کالو کې دننه ته نشي کولی نو هسې برس چې دی هغه د دغې د وجې نه جوړوئ بل لا چې کومو کسانو 3 کاله پوره کېږي او تاسو ته په 81 دغه باندې وایي ویب سایټ باندې چې تاسو دوباره اندراج وکړئ نو تاسو به ځئ او د هغې تاریخ نه وروسته به دوباره اندراج کوئ که وایي ونه کړو نو ستاسو دغه روپۍ چې دی دا بندېدی شي او ستاسو کارډ به بیا بلاک او تاسو ته په راتلونکي وخت کې روپۍ نه میلاویږي